السلام علیکم. په پاکستان کې په 8 فروری باندې انتخابات وشول. په انتخاباتو باندې ډیر زیات شکایات رال، دالي الزامات پکې هم ولګېدل. خو بهرحال هغه د یو مراحلونه او د یو سیستم نه تیر شولو. اوس په صوبه پنجاب کې حکومت جوړ شو د مسلم لیگ. په هغې کې مریم وزیر اعلی شوله. د ټول نه اول هغې ته مبارکباد وایو. دغه رنګې موږ په دې ریاست کې په دې ملک کې د ښځو حقوق غواړو او موږ دا غواړو چې لکه څنګه اکثریت یا څنګه رای یا څنګه حق د سړوي چې دغه رنګې د ښځو هم وشي. خو د دې نه مخکې په پاکستان کې بېنظیر بټو د پاکستان وزیر اعظم هم وه. په دغه دوران کې د مسلم لیگ د کوم عهدهداران دي یا د پارټۍ سربراهان دي، هغو په هغې باندې الزامات لګول چې د ښځې مشري په اسلام کې نشته دی، دا په اسلام کې جایز نه ده او دا به د هغو یو سیاسي کمپین چلوو. د ټول نه اول د مسلم لیگ هغه کسان له هغه مشران له دا پکار دي چې دغه خبرو مذمت وکړي او دغه نه خپل ځان انکاري کړي، ځکه چې دلته موږ یو جمهوري ملک کې اوسېږو. په جمهوري ملک کې د ښځو او د سړو حقوق معلوم دي او د هر یو تر حق شته چې هغه انتخابات لړاو کړي، هغه د ملک وزیر اعظم او صدر جوړ شي. بل په کې پی کې اسمبلی کې نن ډېر سنګین حالات وو. چور چور نارې هم ولګېدلې، په لوټو ویشتل هم کېدل. یو خو دا صوبه ډېر زیاته پسمانده ده، دویم په دې صوبه کې بدامني ډېره زیات روانه ده او په دغه حال زموږ د صوبایي اسمبلی مې دغه رنګې لانجې او مشکلات پکې هم پیدا کېږي. نو یو قسمه موقع به موږ خلکو له ورکو او په دې ریاست کې او په دې صوبه کې به بدامني هم پیدا شي. چې څومره هم پښتانه دي په صوبایي اسمبلی کې کوم هغه اپوزیشن دي، که مسلم لیگ دي، که پیپل پارټۍ دي او که تحریک انصاف ملګري دي، د ټول له پکار دي صوبې د امن لپاره کوشش وکړي او د صوبې د ترقۍ لپاره کوشش وکړي. بل انتخابات وشو په 8 فروری باندې. په دې کې زیاتره دانلي وشوله، د دانلي شکایات هم رااله. د حضرت ابو هريره رضی الله روایت دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نقل شوی دی چې یو څوک غلا کوي نو په دغه وخت کې دغه ایمان نه وي، مطلب دغه مسلمان نه وي. دغه رنګې په الیکشن کې هم دانلي وشوله، غلاګانې وشولې او چې په غلا باندې یا په غلطه لاره باندې یو سړی اسمبلی ته ځي نو هغه لکه غل شو، هغه غل ثابت شو. نو دا قانون هم نه مني، ریاست هم نه مني، دستور هم نه مني او اسلام هم نه مني او د دې د مشري یا د رهنمایي دا هم د غلا ده. نو دغه خلکو له پکار دي چې په جمهوري لاره باندې په سیاسي لاره باندې انتخابات لړاوي، په سیاسي لاره باندې دا الیکشن ګټي، په غلطه لار باندې د غلا په لار باندې د قومي اسمبلی ته او د صوبایي اسمبلی نمایندګي نه حاصلوي. چې کله دا د غلا په لار باندې لاړ نو دا به عوامو له خلکو له به دا ترقي نشي ورکولی.